د لسو کالو په عمر کې وزا شپېته کاله اویا کاله اتیا کاله سل کاله به وګرځې دنیا به ختمه نه کړي. هغه یو بادشاه و که نه څه زمانه کې هغه دا تهیا وکړله چې زه به د دنیا بل سر معلومومه، زه به د دنیا بل ګوټ ته چې کوم دی رسمه. راووتو هغه د کشتو سفرې وې، ګاډي نه و، کشتۍ چې کوم دی تیار کړه، راشن برابر کو، غلامان ځان سره کېنول، سپایان چې کوم دی تیار کړل، کېناستو، سفر شروع شو. شپږ میاشتې سفر یې وکړو. څو میاشتې؟ شپږ میاشتې سفر یې وکړو. شپږ میاشتې سفر یې وکړو. راشن به استعمالو، زندگی تیرېدله. چې کوم ځای به وچه راغله هلته به کوش ول، بیا به روان شو. په دې دوران کې فرمایي چې د یوې میاشتې نه زیات سفر وکړو، چېرته وچه رانغلله، ټاپو رانغې، جزیره رانغله، ځمکه رانغله، ځنګل رانغې، ټولې اوبه اوبه وې. دوی وی چې یاره دا به څه کېږي؟ لنګرونه یې وغورځول، وی بس دلته کې لږ شانتې دمه کوو او بیا به مخې ته سفر جاری ساتو. ډېره ښه ده. سفر یې هلته کې چې کوم دی ودرو، کانه پینه چې کوم دی شروع کړله. وایي دا جاس په رقېدو شو، دی په حرکت کې راغی. بادشاہ خپلو سپایانو ته وی وګورئ دا جاز ولې ړقېږي، څه چل دی دیله؟ زلزله ده که سیلاب راغی او که نوره څه ماجره ده؟ هغوی وی بادشاہ سلامت اسم نشته، سمندر په خپل معمول باندې دی، هوا په خپل معمول باندې ده، طوفان پکې نشته، هوا چې کوم دی برابر ده، اوبه چې کوم دی برابر دي. وی بیا ولې دا ړقېږي دا کشتۍ، دا جاز ولې ړقېږي؟ ناګهانه چې کوم دی یو مئی سر راپورته کړو. وی بادشاہ سلامت او ګوس ګویایي د الله د طرفه ده. علما فرمایي چې پخوا زمانه باندې با د انسان نه ما سوا هر یو سیس خبرې کولی. انسان ته حیوان ناطق ولې ویل کېږي؟ انسان ته حیوان ناطق ولې ویل کېږي؟ په دې وجه باندې دې خبرې کوي. نو دا خبرې په پخوا نورو مخلوقات هم کولې د الله. دا چې کوم حشرات الارض دي، دا کوم د ځنګل زراور دي، دوی هم خبرې کولې د الله په حکم باندې. بیا گویایي چې کوم دی الله دا هغوی نه واغستله. صرف انسان ته چې کوم دی دا گویایي میلاو شوه، پیري ته دا گویایي میلاو شوه. وایي هغه ورته گویایي ورته میلاو شوه، خبرې د هغه خپل بادشاه سره وکړي. بادشاه سلامت ته څومره قمقل انسان یې، ته د الله جهان ته چې کوم دی د رسیدو کوشش کوي، د الله د جهان د یو سر نه د بل سره پورې د تلو کوشش کوي. او حال دا دی چې تا شپږ میاشتې سفر چې کوم دی زما په بدن باندې وکړو، ایله اوس چې کوم دی د ملا اډوکې ته زما راورسېدې. اوس ایله زما د ملا اډوکې ته راورسېدې او د ملا نه والا تر سره پورې که شپږ میاشتې مزل، لس میاشتې مزل ته نورو کې، نو ته زما سر ته چې کوم دی نشې رارسېدلی. دا خپل اراده دې ملتوي کا. زه الله رب العزت دومره لوی مخلوق پیدا کړی یم. بیا ورته هغه بادشاه وایي چې ښه ته دومره لوی مخلوق یې، وي او زما نه لوی لوی مخلوقات شته په دې سمندر کې. زه خو د هغې نه ټولو نه وړوکی مخلوق یم. بیا ورته هغه خپل لکه څنګه چې په انسانانو کې خاندان دي، قبیلې دي، هغه خپل خاندان قبیله ورته چې کوم دی رامخې ته کړله او وی چې زه په خپل خاندان او قبیلې کې چې کوم دی په نهم نمبر باندې یم، اته اته چې کوم دی زمانه لوی زیات دي. نو تاسو سوچ وکئ چې د شپږو میاشتو په سفر کې یو مخلوق چې کوم دی دومره لوی دی چې د هغه اتو بس کوم دی څه مقام هغه د هغه ځای نه خپل سفر ملتوي کو، خپلو هغه سپایانو ته، خپلو خادمانو ته او غلامانو ته ویوي چې بس بس زما سفر د دې ځای پورې و، د الله د کائناتو هیڅ انتها نشته. د الله ډېر خور
کائنات ته دا الله ډېر خور نظام دی دا ټول نظام الله رب العزت احکم الحاکمین په خپل چلای